کوم ګرانو کتونکو دا وخت بیا یو ځل راغلی ما دانو ډنډ یعنې چشمه شفا ته دلته کې به تاسو ته ښکاري د غټې ښځې پرتوګ د وړې ښځې پرتوګ د ماشومې پرتوګ د غټ سړي پرتوګ او هغه نوي نوي پرتوګونه هغه عیادار او عزتدار خلک په دې پرتوګونو کې ګرځېدلي دي که نه چې د چا د سر ویښته به هم چا بهر نه وي کتلی خبره کې دا څه دي دا پرتوګ وګوره بالکل دا زنانه پرتوګ دی دا به هم زموږ د خورکۍ پرتوګ وي بالکل مطلب دا تاسو ولې دلته راته ولې دا پته نه لګي چې په دې باندې خلک څه کوي ما له دې یو جواب راکړي چې په دې باندې څه کوي السلام علیکم ګرانو کتونکو دا وخت بیا یو ځل راغلی ما دانو ډنډ یعنې چشمه شفا ته دلته کې به تاسو ته ښکاري د غټې ښځې پرتوګ د وړې ښځې پرتوګ د ماشومې پرتوګ د غټ سړي پرتوګ او هغه نوي نوي پرتوګونه هغه عیادار او عزتدار خلک په دې پرتوګونو کې ګرځېدلي دي که نه چې د چا د سر ویښته به هم چا بهر نه وي کتلی خبره کې دا څه دي دا خو جی په دې خو دا سر سنت خلک رڼا واچو دا څه دي یار دا څه دي دا خلک راځي و یاره دلته سر سنت ښه دا خلک وایي چې یاره په دې باندې سر سنت کوي که نه نو دلته خو نه موږ ویښته ولیدل نه راته ویښته ښکاره شو دا پته نه لګي چې په دې باندې خلک څه کوي ما له دې یو جواب راکړي چې په دې باندې څه کوي بیا بله خبره کومه که نه دا وګورئ دا څه دي دا زما د خورکۍ هغه لوپټه ده چې دا اودس چاره دا مو کې دی په سر راواچوي که نه او الله ته په سجده پرېوځي نو دا خو مړه شفا اوبه او د دانو اوبه دي قسم په ذات د الله چې ته الله ته یو سجده ولګې او ته ټیک نه شوې چې څه جرم وی زه به یې دله در کوم خو دلته دې د حیا څادر په ډن کې غورځولی دی په هغه ډن کې بیا دا وګوره احمد سید بھائی دا پرتوګ وګوره بالکل دا زنانه پرتوګ دی دا به هم زموږ د خورکۍ پرتوګ وي بالکل مطلب دا تاسو ولې دلته راته ولې دا ولې تاسو دلته غورځولې راشئ خپلې کپړې وارته وئ نورې واچوئ او لاړ شئ چې په دې کې ستاسو جسمونه هم کتلی کېږي بله خبره کوم احمد سید بھائی مخکې هم راغلی وم تاسو که وګورئ دا ونه چې کومه ده دا مخکې احتشام بھائی دا خبره وکړله دې کې مخکې هېڅ هم نه و اوس که تاسو وګورئ نو دا اوس ډک دی اوس ګوره دغه دی بلا کمیسونه پکې دي بلا پرتوګونه پکې دي بلا لوپټې پکې دي دا وګورئ دا به هم د یو ترور د یوې خور د یوې مور دا به د هغې دغه که نه کمیس پی که نه ګوره په بدن باندې خارښت دی که نه په کمیس خو نه دی که نه بیا کپړې ولې تاسو وباسئ ګوره خپل حیا او عزت دلته پرېږدئ نو حیا او عزت ولې دلته غورځوئ ظالمانو الله او رسول ته وګورئ یو خبره به وکړم دلته کې زه مخکې پیره راغلی وم که نه زه چنده خان پکې ګرځي وروره راځئ ښه او ځان پسې د اوبه راکاږئ ځان سره کې سوټي موټي هم راوړئ د دې مالونو که نه نو ځان پسې بیا راکاږئ مالونو سوټي پکې ماجد بھائی هغه د پرتې دي د دنیا او دومره مردارې اوبه دي بي کوي بي ډېر زیات سقابین کوي یار دومره مردار بي کوي که نه تاسو چې راشي پخپله دا پکې د اشنه شنه باټاګان دي دا دومره قابو یو ته ما دې سر ته رادانګري دا وګورئ دا څه دي دا د کلونو ولاړې اوبه دي د کلونو ولاړ ډنډ دی دې نه اوبه نه وځي دا اوبه روستې شوي خرابې شوي خو خدای ته وګورئ دا خپل ځان په دې مه خیرنوئ مې ګنده کوئ مې نجسوئ ولې چې دا ګنده اوبه دي دا شفا اوبه نه دي شفا د الله تعالی په کتاب کې ده د خدای په قرآن کې ده او عامې اوبه یو شان دي خو دا ګنده اوبه چې کومه ده ګنده اوبو ته به ګنده وي بل دلته کې دا خلک ما ته یو خبره کوي اکثر زه راشم ماجد بھائی کله چې زه دلته پروګرام کوم نو اکثر راته دا خلک چې کومه دی د قرآنونو نه لاندې وځي د قسمونو نه لاندې وځي وایي ته به بېګاله په کټ کې نه مړ کېږې به پیریان به دې اوچتئ غیبانه مخلوق به دې وړي نو زه وایم چې غیبانه مخلوق وې نه وړي که نه ته خو پیری نه وې نه وړي یاره څلورم پنځم پروګرام مې دی پې او الحمدلله هماغه شانتې ما چې څنګه وم یو لامبي مړه سقا دي که نه نو کور کې په اوبو ولې نه لامبئ چې تاسو شیمپان راوړئ او دلته لامبئ بالکل دا یو شرک دی دا یو داسې عجیبه شرک دی که نه چې زه به دا ویم دا یو ډېر غټ ظلم دی تاسو ته بار سید بھائی شرک تا لاندې ولې ته راشه بره ونه وینه ښه چونکې وخت هم مختصر دی او ستاسو ټیم هم ډېر نه نیسمه خو ډېره غټه ناروا روانه ده ولې چې موږ په دې باندې څلور پنځه پروګرام وکړه چې دلته مه راځئ د دې نه باوجود راته خلک اکثر کال وکړي ماجد بھائی او راته وایي چې هغه د شفا اوبه کوم ځای کې دي زه درځم ما مور بیماره ده ماشوم بیمار دی بیا هم دا خلک نه پوهېږي آیا دې ته دا خبرې کول سنډه ته رباب غږول دي شفا اوبه کوم ځای کې دي تاسو به میاندې ژوندۍ یي که نه
د میاندو خپې به راواخلئ او هغه به ښه مزېدارې وینځئ پوه شوې د هغې نه چې کومې اوبه لاندې په ټپکه کې یا په هر څه چې ورته تایښي هغې ته پرېوځي راواله وڅښه اشپه اوبه دي ماشاءالله دا اشپه اوبه نه دي. دا خو پکې نوې فارموله ده خو دا د مور د خپو د خیرو اوبه څښل ظالمه دا خو دې کې کم ثواب دی دا ته څه وایې د مور د خپو د لاندې خواسي جنت نه دی ښه یو ډېر زیات ثواب دی. نو دا خو د تابعدارۍ په تور موږ ته ویلي ماجد صاحب نه کولی شي ډېر خلک یې کوي خدای شته چې دا خبرې ډېرو خلکو کړي دي ښکاره دي په دې سکرین باندې پرتې هم دي خو تا به نه لیدلي او بل دغه سقا دا سوټي موټي او مرداری دی وروره یو مردارې اوبه دي دا ټایم ډېر زیات ناوخت هم دی دا ځای ډېر زیات خطرناک دی احمد سید بھائی که ستا خوښه وي نو لاړ به شو زو پروګرام مختصر کوو ګرانو کتونکو خو لکه څنګه چې تاسو ته موږ وویل دلته کې خلکو خدای خبر کم ځایونه خرولي دي هغه خریدلو ماشینان دلته کې پراته دي بلیډونه پراته دي نو په خپله لږ شانتې سوچ او فکر کوئ دا ذهن د عقل او د شعور الله تعالی موږ له څه دپاره راکړی دا به موږ کمې ورځې ته ساتو یار آیا موږ بوس خورو که موږ روټۍ خورو که چېرې موږ روټۍ خورو خو بیا خو راکې سوچ عقل او شعور هم د انسان عمره پکار دی چې استعمال خو یې کړو که نه موږ خپله فایده نه پیژنو خپله حیا او عزت نه پیژنو د خپلو تورسرو قدر او عزت نه پیژنو د خپله لاسې دلته کې چې کوم دی بدنامو د هغې تورسرې کمیس او پرتوګ نن دلته کې موږ وینو ځوړند پرتوغاښې ښکاري خښتګې ښکاري هغه ځای ښکاري چې هغه به چا د هغې تورسرې تور ویختم چا نه وي لیدلی د کور نه بار هغه تورسرې ته راولې د خدای ظالمه لږ شانتې دا سوچ دا عقل دا به ته کله استعمالې نو کوشش وکئ سوچ سمج او عقل چې کوم دی لږ شان استعمالوئ چې آیا دا خیرنې اوبه تاسو له خېږي که تاسو لا الټه پسې مرضیان کوي یو مرض سره راځئ درې در باندې نور لګي او روان یې دی ځای نه خلک راځي دی نه چې کوم دی بوتلې ډکوي دی نه اوبه وړي دغه شانتې او هلته کې چې کوم دی تورسرې پې لمبوي ښځې پې لمبوي نو دا د کوم ځای پوښتو ده یار